حدیث شریف دا دی دا پرشمای لا سحری دا خالی د ګډه ډکول دي کچیرې دا عبادت دی یعنی دغه ثواب شتا کا سړی او خالی زون ورته تم کوي چې پدارید شو یا په ډاکا ګډه و چې داس نه وی چلوژه مې تنده مې خروق نه کی نو حدیث شریف شردریمی د پرشمی د تاکید بیان دی خوش پیغمبر فرمایي چې خالی شاه خبره نه دو خامخای کوي څو واجب دي اول خدا دی چې د سحری د پرشمی خوروک ته رسول الله د برکات ولا خوروک ویل دي او فرمایلی دي چې بالکل یې ما پرېږدې سحری پرشمای که یو ګونټ یو غړا په به ویلې نه وي خیر د یو غړا په به وکړه خو پرېږده یې ما او چې کیم خلق سحری کوي پرشمی ته چک شي فرشتي د دغه بني ادم د بخښلې د مغفرت د وغورې کو چې الله وې بخښ دا سړی رمضان شریف ته تیاری د پورا چک شوی د سحری کوي او درما واجه د ثوابه ادادو چې دا د حضرت محمد مصطفی سنت دی خپل یې کړی دی سحری چې کی محمد رسول الله وکي خو سنت شه نو په دا وجه هم باعث اجر دی نو علما لیکلي دي غرض دا چې سحری کول پرشمای خوړل دا خالی د ګډه ډکول نه دي دا د شریعت د اسلام یو غټ جز دی او غټ عبادت دی او ډېر لوی د ثواب چار دا خو صرف د حدیث پر روشنی کې د سحری یا د پرشمی ذکر د اهمیت بیانول دي څو مسالې دي هغه مسالې پرې نیو